مسا دا نشه تا د څه د وجه سټارټ کړې وه یار یاره جي دا انډیوالی راشي موږ به ورته انډیوالان دوستان نه وایو دشمنان به ورته ووایو بعضې وخت سړی مثلا غریبۍ کې راګیر شي او یارانو دوستانو سره چې کوم دی د ډېر څه نه تیر شي خپله فیملي خپل بال بچ تې هیر شي چې په غلطه لار د ډرګسو راتیر شي دا نوجوانان دي ټول د ګل په شان دي اوس انشاءالله العزیز نه پکې د نشې سر شته چې مدد سینټر ته راغه نه نشیان دي یار واه 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 وی نوی چې بجلی نو بیا خو ماشي تنګوي خلک وی بیا خو به ځانونه ګروي راګروي خلک وی شکر دی وباسي چې دا ماشي ښکلوي خلک وی غریب سره دنیا کې د چا دومره مینه نشته دی ای غریبه لامبه په لمبا کې شرم نشته دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکو مهربان دی قدرمندو مدد سنټر ته راغلم برانچ 2 ته یونیورسټي روډ باندې د دې برانچ 2 دی ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو ما سره کتلی خوا کې سرمس چې د تعارف محتاج نه دی ډېر مینوال لري ډېر ښه میسیجونه یې ورکړي دي دې نه مخکې په فیسبوک باندې یوټیوب باندې په دې ډېر زیات مشهور دی او بیا ډېر زیات خوشحاله په دې هم شوم چې پېښور کې د مدد سنټر برانچ دی قدرمندو زه به هر چا له راځم زه به د هر برانچ اواز اوچتوم دا زما حق دی چې کم سړی د دې خورې دپاره د دې سیمې دپاره او د دې بچو دپاره کار کوي زما کیمره به انشاءالله اینی ټایم د هغې دپاره کولوي او اینی ټایم به دا خلکو اواز اوچتوم که داسې نور ویلفیر یي د داسې بچو دپاره کار کوي هغې له به هم ورځم را سره موجود د مدد سنټر اونر ثابت بھائی دی اور بیا را سره موجود دی آغا هستی آغا کسان را سره موجود دي چې په ډیران به پراتو چا بیغم نه کولو څوک به خواله نه ورتله چا به تپوس پوښتنه نه کوله واحد دغه د مدد سنټر اونر ثابت بھائی ورغلو د داسې بچو ژوند کې الله چینج راوستو او دې خلکو راوست قدرمندو یو څو خبرې به ورسره هم کو د ژوند کې تبدیلي راغلی ده د ژوند کې سکون راغلی دی دلته ژوند څنګه تیری دلته ټایم څنګه د تیریږي مدد سنټر کې د دې علاج څنګه سټارټ دی چرته مزې موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ماشاءالله ماشاءالله یار ډېر چینج شوی ماشاءالله قدرمندو ډېر زیات خوشحاله شوم یاره څنګه یار سرمس خان ښې شکر دی شکر الحمدلله خیر دی صاحب طبیعت ښه دی الحمدلله ډېر شکر دی څومره چینج راغلی دی یار یاره جی بس دا د الله فضل د نبی برکت دی او مدد سینټر کې د بابا سوید خان وسیله ده او دعاګانې دي چې زموږ په خوله نن خنداګانې دي ماشاءالله ستا په خوله خنداګانې دي څومره ټایم دی دلته وشو مدد سنټر کې یاره جي دلته هم دا 2-3 ورځې کم 3 میاشتې شو او ډېر ښایسته او په خیر تېرې شو شکر دی ډېر ښه ژوند روان علاج څنګه سټارټ دی شکر دی فرسټ کلاس څه تکلیف نو پرابلم نسیسته تکلیف څه مسله نشته او ډېره خندا خوشحالي د یاران دوستان دي خپلو کې ګپې شپې دي محفلې دي مونځ و دست دی ذکر فکر دی او دعاګانې دي ستاسو الله عمل خوشحاله یې که نه ډېر ډېر دې نه مخکې څه حالاتو یاره جي دې نه مخکې خو چې مدد سینټر کې نه وو نو څه بوره حالاتو مثلا د ځان د پیچانم نه وو مدد سینټر ته چې راغو نو مونږ خپل ځان وپېژندو هم د بل بچي ته هم چې کوم دی په دغه پیچان نظر شو چې دا ټول د ګل په شان دی دې قدر پکار نشه کې ککړ وي څه وخت کې هغه زندګي څنګه وه دا زندګي څنګه یاره جي نشه نامیده نشې او نشې کې چې راشي مثلا خرڅولو والا ته د خدای هدایت وکړي او موږ دې ته باقي خدای وساتي او نشې نه چې رابار شو نو انشاءالله العزیز د ځان او د خپلې فیملۍ څه کې اوس په د بل د بچو هم پکار شو ماشاءالله اوس خو ډېر ښه شوی خپله خو دې په مخ خندا ده زمونږ دغه مینوالو ته زمونږ دغه خویندو میندو دې پښتنو ته به سوې یاره جي دا خندا زمونږ په مخ هم دی دپاره د هم د دې دعاګانې دي چې مونږ د دې په دعا د بابا سوید خان په لاس ورغو او مونږ یې مدد سینټر ته راوستو دلته زیر علاج شو دې ځای نه کامیاب شو د 3 میاشتو کې او الله تعالی دې د دغه نشې د ضلالته آل مسلمان خو څه کې زه یم کله خو به کلمه وایي کافر مو ساتي او څوک چې دا خرڅوي هغوی ته هم وایو چې د بل بچي مه غر کوئ مه په عذابوئ چې ستاسو خپل بچي خپله فیملي بچ ماشاءالله بابا سوید خان بابا سوید خان دی یو زنده دل ځوان دی قدم په قدم د ډرګس منشیات خلاف روان دی داسې خلکو نمځان قربان دی سپیشل ورته د دې موجودې ډلې سره د سرمس سلام
څه غزل شعر ټپه وی شکی لال بیلتون خامار دی وی څوک چې د لال تمه کوي خامار به یې خوري وی شکی دومره بد مرض دی وی په ټول بدن کې د زړه سر لاندې کوي وایه سرمسه وایه یاره جی وی زما د تا نه ګیله نشته وی زه ګیله من د خپل تندي د کرښو یم وی په ګیلو نه کېږي جانانه وی په ګیلو نه کېږي جانانه وی همت پیدا که په همت په یو ځای شو واه یار سرمسه دا نشه تا د څه د وجه سټارټ کړې وه یار یاره جی دا انډیوالی راشي مونږ به ورته انډیوالان دوستان نه وایو دشمنان به ورته ووایو بعضې وخت سړی مثلا غریبۍ کې راګیر شي او یارانو دوستانو سره چې کوم دی د ډېر څه نه تیر شي خپله فیملي خپل بال بچ تی هیر شي چې په غلطه لار د ډرګسو راتیر شي دا نوجوانان دي ټول د ګل په شان دي اوس انشاءالله العزیز نه پکې د نشې سر شته چې مدد سینټر ته راغه نه نشیان دي واه یار واه 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 څه پیغام ورکوې چې دا کم نوجوانان دې نشه کې ککړ دي کم خلک دې نشه کې ککړ دي کم خلک دې ناسور تبو برباد که څه پیغام دی خلکو دپاره یاره جی یو خدا پیغام دی بیا وایو چې دا خرڅولو والا د دې نه پرهیز وکړي چې چاته یو ځل په غلط نیت ور وډزولو د نبي مبارک حدیث دی 3 ځل به ورته څوک وډزوي چې چا یو بچی چا خراب کو د هغه به خپل 2 بچي 3 بچي خراب کي دا نوجوانان دي بابا سوید خان دی ځکه بار ویم چې ښایسته ځوان دی نواز شریف عمران مونږ له نه دی راغلی هغه د نه قربان دی زم چې په دغه سیټ بابا سوید خان وی چې دا په کم عمران دی ولې چې دا پردو میندو دا پردو بچو کار پې روان دی دې ځای نه مثلا هغه سر ته واغه سر نه په نیمه شپه په 2 بجې دلته کې په 70 روپۍ د بم راوالوځي او پروزي چې زما او زما د بچو مستقبل پې بچ کوي الله دې بابا سوید خان له د دوی بچو له ژوند ورکړي قدرمندو بابا سوید خان دی په دې ټولو زیات ګران دی ولې ګران دی یار ولې دا سرمسې بار تعریف کوي تعریف هیڅ محتاج نه دی خو دا خلک یې ولې سپورټ کوي د انسانیت دپاره کار کړی دی او خاص تر د هغه بچو دپاره یې کار کړی دی چې کم پروړ پراته بچي ما یو بل هم خبرونه کړې وه دغه عرفان بچی چې دا پروړ پروت او زه ورغلم ما روچت کو مدد سنټر ته مې راوستو او الحمدلله د ژوند کې سکون راغلو حیا راغله عزت راغلو نو زه وایم داسې خلکو ته زه سلام کوم الله دې لري د دې خورې دپاره د دې سیمې دپاره د دې پښتنو دپاره زه یم چې داسې خلک وي داسې پښتانه خلک وي داسې سنټر والی نو زما به یو بچی هم نشه ونه کړي او نه به نشې ته راشي او که نشې ته رام شي نو زه داسې خلکو باندې فخر ویاړ کوم دی به ورځي وروشتې به ساوید بھائی یاره حیران هم شم چې ستاسو غوندې خلک هم شته او بیا د ده ژوند کې خوشحالي هم راغله د دې بچي ژوند کې خوشحالي هم راغله ساوید بھائی دا څو څنګه راغلل سبا خو بچو پلار سره د خپل بچي دپاره ټایم نه وي چې خپل بچي لی ورکړي نن سبا خو چا سره ټایم نه چې خپل کور کې تیر کړي پردي بچي دپاره تا څنګه دا سوچ وکړو څنګه دې دا بچي روشت کړه یو جهان مننه کاشف خان ستا او ستا د ټول ټیم چې یو ځل بیا راغلی زمونږ اواز هم اوچت کو څنګه چې مراد عرفان حواله کړو دا ستاسو د مخې دی ماشاءالله ښه شوی دی او یوازې سرمس نه ما نن هم 2 کسه د دې فوټپات نه راویستي دي دننه پراته دي او انشاءالله لګیا به یو مونږ به پکې دا نه ګورو چې دا شاعر دی او دا موسیقار دی او دا هنرمند دی انسانیت به فالو کوو او زه به هم دغسې دا خلک به راوچتو راغلي وو پېښور ته او هم انشاءالله دا ستاسو په مرسته باندې ګرځو به د خپله وسه پورې کوشش به کوو چې رانه څومره کېږي انشاءالله دا خلک به راولو دوی له به علاج کوو او کتونکو ته هم وایم که ستاسو وس دس د چا هم کېږي نو داسې قسم سنټرو ته دا پردي بچي بوځئ جمع دی په روډونو شپې کوي د دې روډونو نه اخلاص کوي علاج یې وشي چې ژوند طرف ته راشي بابا سوید خان دی یقیني په دې ټولو ګران دی نن د چاپو والا 2 کسان دې روچت که ډېره ګرانه نه یاره د یخنۍ کې هغوی څنګه پراتو مطلب ژوند به یې څنګه تېرولو تا دلتې راوسته چې کله احساس وي نو ګران هېڅ هم نه ځکه دا زما په شا چې څومره زما مشران زما کشران ولاړ دي داسې دا درد ما د خپل کور لیدلی دی په خپل کور کې مې د خپل ابۍ بچی مې په دې لعنت باندې اخته و هغه الحمدلله 4-5 کاله وشوه ټیک دی دا درد هم د خپلې مور لیدلی دی نو د هغه بلې راته ښکاري ځکه نه شپه ګورو او نه ورځ ګورو مونږ وایو چې څنګه زمونږ مور دردېدلي چې داسې بله مور ونه دردېږي یقیني ډېره ښه خبره ده یار
په خفګان کې بله مور نشم لیدی قدرمندو د هېڅ تعارف محتاج نه زه د دې څومره تعریف وکړم یار زه د دې څومره صفت وکړم خو دا چې کم خلک راوستي دي د دې بچو دپاره سوچ کړی دی د دې بچو دپاره د مستقبل سوچ کړی دی داسې خلک به سپورټ کوو داسې خلکو سره به ودرېږو دا پېښور دی بنو کرک ډېر خلک شته ډېر خان ډېر خلک شته چې هغوی وي مونږ پېښور کې علاج کول غواړو نو بلکل کمې کانټیکټ نمبر دي دا د مدد سینټر نمبر دي ډایرکټ تاسو راتلی شئ په دغه نمبر رابطه ساتلی شئ او دې هسپتال ته مریض راوستی شئ عرفان څنګه جی شکر الحمدلله ماشاءالله یار تبدیلي راغلې ده ډیره جی ماشاءالله ډېر زیات خوشحاله شوم یار دا بچې په روډ باندې پروت و او بیا ما مدد سینټر ته ریکویسټ کړی چې ثابت به یې راشه او دا بچې اوچت کا نو زمونږ څه کېږي زمونږ دغه ټکه پوکه مایک او دغه کیمره الحمدلله نن د یو بچي زندگی چینج کا ژوند کې سکون راو ډېر جی زندگی م بدله شوه مخکې څه حالات اوس څه حالات دی جی مخکې خو ډېر بوره حالات و جی په ډیران باندې پراته و جی چا به راله نظر نه کول دا انسان نه دی جی پوډري دی په معاشره کې تلی او بدنام و چې پوډري دی ثابت به سره دی الله خو کې زندگی را نوې راکړه جی الله پاک او ثابت به ها جی حوصله جوړه شوه بالکل جی قدرمندو ډېر خلک وایي چې یاره روډ نه کسان اوچت کو دي نه پیسې لي په دې او پیداګیر کوي نه 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 د الله رضا لپاره یې روچت کړي دي راوستي دي خپل بچي ورته ویلي خو دا هم پرایویټ هسپتالونه دي خامخا د دې ځي د ګیس بل د بجلی بل بیا غټ هسپتال دی د دې ځي خامخا رنټ خامخا کوي دا نو دا خلک خو به یې ورکوي که نه یار دا خلک خو به یې ورکوي نو خامخا چې کومې ګانټې کې نمبر وي داسې بچو ته خپل بچي ووایي والله ثواب دی کې دی داسې بچو ته خپل بچي ووایي دا راته ووایه دلته دې اوس مطلب ژوند ښه روان دی ښه سکون حیا عزت کې ډېر جی سکون دی څومره ټایم دی وشو په یو 3 میاشتې مې برابر شو جی مطمئن یې ځان نه او جی اوس خو به نشه مشه نه کېږي نه جی بس توبه وپړه کوي دته لاسونه د ژوند چینج شوی دی څوک پکې داسې شته چې شعر وایي غزل وایي ټپه وایي خلک به وایي چې سرمس را مخکې کړی دی نه نه دې کې ګوره تکړه تکړه خلک شته ښه څوک شته لیاقت خان الله دې خیر وکړي وعلیکم السلام مدد سینټر ته راغلی په خیر راغلی شکر الحمدلله ښه وخت پکې تېر او مخکې به راته چا کتل هم نه او دې کې وخت تېر کړو د الله پاک شکر دی د نشو نه واورېدو او یو نوی ژوند یې راله راکړو مدد سینټر کې څومره ټایم وشو یاره جي زما به 3 میاشتې شوي 4 میاشتې شوي 3 میاشتو کې مطلب چینجز راغلو ډېر چینجز راغلي څومره چینج څونه بیخي واوړېدو جي نه چې بیا سبا لاړ شي ډېر خلک دي که نه چې سبا لاړ شو بیا نشو ته راوړي بیا به نشو کې ککړ شي یاره جي مکمل ته واوړېدو انشاءالله نه به کښېنه نه جي نه به کوو واده سره وایو جي مه کوه ښه جي صحیح څه به وایې غزل ټپه شعر یو شعر به د پښتنو دپاره ووایو ای پښتون نفید نشو پورانی او ودانی عجیبا دی د خانی عجیبا دی د ځواني د جنگ وخت کې کور کې ناست وي د جنگ وي ارمانی د جنگ وي ارمانی چې سړی نشي نو هر ټایم په کور کې ناست چې جګړه وکم دا وکم د نشو نه ځان واړوي خپل ملګري دوستان المدد سینټر ته راولي هر څه نه به واوړئ مدد سینټر ته راولې او جي کم ښه ویلفیر مدد سینټر چې کم قدرمندو چې کم ښه ویلفیر ثابت به یې دغسې ده که نه ټول ویلفیر یو دي مطلب زموږ ټول ویلفیر موږ ښه ګڼو الله دې ټول ویلفیر والا کامیاب آباد او خوشحاله لري چې داسې بچو دپاره کار کوي چې کم ښه ویلفیر مدد ویلفیر تاسو ته خپل رزلټ وښیلو د یو بچي عرفان او بیا دغه دی په موږ ډېر زیات ګران دی او د دې ټول ورور دی اخیره کې بس غزل ټپه شعر دا خپرونه ختمو په دې خوشحالۍ ختمو وی نوی چې بجلی نو بیا خو ماشي تنګوي خلک وي بیا خو به ځانونه ګروي را ګروي خلک وي شکر دی وباسي چې دا ماشي ښکلوي خلک وی غریب سره دنیا کې د چا دومره مینه نشته دی ای غریبه لامبه په لمبا کې شرم نشته دی بابا هم بس د خپرونه ختمو دی کاشف بھائی الیکشن را روان دی الیکشن په باره کې به درته څه قدرمند الیکشن را روان دی زما ډېر روریان ولاړ دي الله دې ښه ساتي ډېر سیاستدان ولاړ دي او نن سبا خو هر کور کې یو سیاستدان پیدا شوی دی نو الیکشن را روان شوی دی او را روان دی او ډېر سیاستدان پیدا شوي دي هغوی دپاره څه میسج څه پیغام نه دی ځکه چې دی خو دې موږ مخکې راویستی دی زړو پسې به څه ووایي خو چې څه ووایي یاره صیبه زه خو وایم دا الیکشن ته ولاړ دی او که د عوامو اپریشن ته ولاړ دي اوټونو ته ولاړ دي د قائد اعظم لوټونو ته ولاړ دي که تورې ورسره دي د غریبو خلکو سټونو ته ولاړ دي که د دې د جنازو کټونو ته ولاړ دي او دا
انډه دې د چا لګولې ده د ستا دا ماشاءالله دا ما هم کتلی و دا د چا د نیا لګولې ده که څنګه یاره جیا دا چا ویل دا جنډه دې د چا لګولې ده میل دا مې د ممبرانو ناظمانو د پریدو د نیا لګولې ده میل دا ما مخکې کوزه کړې اوس مې بیا لګولې ده خو میل د دوی د کس ته مې دا کلمه پې لیکلې ده جنډه خامخا لګولې واه 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 اخیره کې بس پروګرام ختمو اخیره کې چې کم مریضان راځي مدد سینټر ته هغوی ته څه ویل وغواړئ یاره جی مدد سینټر نه چې کوم مریض تللی دی ما په دا 3 میاشتو کې ولیدو 3 میاشتو نه مې مخکې په فیسبوک چې کوم دی ریسرچ کوکتو چې انشاءالله العزیز د کمې موره بیا بچې ته تللی دی الله دې کامیاب ساتي کامیاب دی ولې چې بابا سوید خان دی بیا هم درته ویم یو زنده دله ځوان دی زمونږ حکمران تیزبرګه د جمعې شپه د قسم دی قربان دی ولې چې د بل د بیا د بچي په سر لاس ایښی دی مدد سینټر کې قدم په قدم ورسره روان دی سپیشل د په اخلاقو د بابا سوید خان ورته کاشف بی سلام دی ډېره مننه قدرمندو ډېر زیات خوشحاله شوم واګینن مې وخاندل یار مونږ پکې سیاست هم ټچ کو خو زمونږ دا مقصد نه دی زمونږ د خندا مقصد دی مونږ چې زمونږ د پښتانه خویندې میندې پښتانه وخاندي ټول عمر جړې دي خفګانونه بغضکینې نفرتونه دې نه څه نه جوړېږي مینه محبت پیدا کړي خندا پیدا کوي دغه چې کومې کانټیکټ دي د مدد سینټر کانټیکټ نمبر دی بالکل په دغه نمبر رابطه ساتلی شي او تاسو راتلی شئ مدد سینټر ته مریض راوستی شئ دلته وی آی پي رومونه هم شته او دا راته ووایي ډاکټر صاحب فیمیل میل فیمیل دا راته تاسو نه دلته خو فی الحال موږ سره د میل سیستم دی انشاءالله نیکسټ 2 میاشتې کې خیال هم دی اراده لرو چې دا کم سنټر چې دی دا فیمیل ته کو میل لبل یو غټ کولاو ځای وګورو ماشاءالله ډېر ښه سوچ قدرمندو یو څو میاشتې بعد دا سنټر نوی دی اصل کې د دې بټخیله کې سنټر او دا برانچ 2 شو نو فیمیل لپاره هم دې سوچ کړی دی 2-3 میاشتې بعد به دا انشاءالله د فیمیل هم کوي او چې کم کلیپونه چلیږي ښه وی آی پي روم دی ښه وی آی پي مطلب وی آی پي سیسټم دی بیا پکې تاسو به کتی شئ ایل سی ډي دی مریضانو دپاره د خوشحالۍ دپاره مطلب دی تنګ شي که نه نو دې دپاره ایل سی ډي هر څه موجود دي ښه وی آی پي رومونه ښه وی آی پي باترومونه او داسې دی یو بنګله ده مطلب چې څنګه انسان خپل کور کې ژوند تیری داسې ژوند دی دلته تیری دغسې ده مدد سینټر زنده‌باد आवाज خو کوم اسا आवाज مدد سینټر زنده‌باد بابا زنده‌باد بابا زنده‌باد ډېره مننه راکړي اجازت مال او زما کیمرامین نه چرته الله هم تل خوشحاله کامیاب لره خپل دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ